د کم قوم فیصله غلطی وی او فیصله په ذاتیاتو باندې وی هغه قوم ته به خدای پاک چرم خورز نه خي. عزیزانو که ژوندۍ وای نو دا بدر تو خیم چې د پاکستان قوم حشر چه ده اب ډیر خرابی، زکه چې هر یو قوم چې د الله نه باغیش نو هغه قوم باندې خدای عذاب راش. خدای عذاب به کله کله بعضی قومونو باندې د لیدو په شکل کې راتلو، کتب ورته عذاب به راغی، او بعضی قومونو باندې عذاب په داسې شکل کې براغی چې ورته پتم نه لګیدا او د خدای د عذاب په لپیټ کې براغی. نن پاکستانی قوم ته پتم نه لګي او د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې دي او دوی په پويږي. د دوی مثال داسې دی لکه د کافرو متعلق خدای پاک ویلی دي چې صم بکم عمی فهم لا صم کان دي دوی بالکل حق ورتوایا او اوریه نا گونگیان دی جبه په حق تلفظ باندې خوزی نه بل او راند دی حق ویني نه. نن دغه آیات مصداق مونږم ګرځېدلی، حق وایا اوروي نه که اسی بیا دسی چلی. تاسو بازی وخت کې وګورئ په دې ادیرو باندې یا د اخترونو په دې منځونو کې یا د جمعې منځ کې بعضې سړیا سے بای دیوې غوندې گیر شي، نو ساواز اوري د لوډ سپیکر چې دا مولا څه لګیا دی، لیکن دا تمیز نه کوي چې دا د څه وي. لکه قرآن کې خدای پاک د حیواناتو متعلق وایي چې دا زناور چې دي دوی ناوري مگر صرف یو आवाज، اوس چیلای دا یا غوی دی یا میخه دا یا خر دی یا سنډا دی، هغې ته چې تا आवाज وکړې نو د هغې غوږونه قوت سما خوشته واوري چې زما مالک څه आवाज وکړو، لیکن هغه تمیز نشي کولای چې دا دی مالک اوه څه. اوس یو خر روان دی او هغې خر ته وی چې هیش، نو هغه مخ راوګرځئ چې څه آواز مې واورېده، ته ورته ویل واپس راشه دلته راځه، په دې بیا نه پوهېږي. هغه هیش آواز د خر واورېدو، لیکن دلته راشه یا گیا وخوره یا واښه وخوره، په دې بیا خر نه پوهېږي. نو نن زمونږ مثال د څاروو دی، حق خو اول شته نه، او که څوک وایي نو دا قوم صرف آواز اوري، تمیز نشي کولی چې دا ده وویلې څه. اوس به هغه خلق مونږ کم ځای پیدا کوو، کم ځای به پیدا کړ.
چې پیغمبر ته براله یو خزه ورته راله و یا رسول الله ما زنا کړې ده او په ما باندې د شریعت حد جاری کا چې زما دا ګناه دنیا کې ختم شي چې آخرت لپاتې نشي خزه ده حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زبی بي تلاړه شاو سورځ پس بیا راشه مطلب داو چې د دې خېټه کې حمل دی چې دا لری شي بیا وګورو سورځ پس رااله او هغه بچی شوی نو بچی غیږ کې نیولې دی و یا رسول الله ازما خېټه کې چې څه ختم شو اوس په ما د شریعت حد جاری کا حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي د دې 2 کاله د پيو میاد ده دا چې د پيو نه ختم شي نو بیا وګورو مطلب دا و چې دا بلاړ شي او بیا به نه راځي چې لاړه 2 کاله پوره شو 2 کاله پس رااله او ماشوم له د خوراک څه شی په لاس کې ور کړی دی و یا رسول الله دا زما بچه په خپل خوراک کولې شي اوس ما تاجت نشتا نو په ما هغه د زنا حد جاری کا چې آخرت لپاتې نشي تاسو وايي په ایمانو بکیدا نو بکې او زه ملایم زه بداو کوم چې قاضي تراشم جاله ما دا ګناه کړی دا په ما زب په 15,000 منه صابون ځان وینځم کا الټا بتا کافر کا دسه بڅوکو مسلمانان خدا خلق دا خزي مسلمانان وي او دا سړي مسلمانان دا مونږه څه بلای مونږ مسلمانی خلری کا خلری خبره ده اخو نشتا انسانانم نیو انسانیت را کی نشتا انسان لفظ په ترجمه ځان پوي کې انسان یو سړی ته انسان نه جګړه بدر سره وکړي ته انسان نه په ایمان درته چې حقیقت کې ته انسان نه انسان ویلې شي د یو بل سره مانوس د یو بل علاج په یو بل قربان یو تبی نیولې دی او تو ورته په کټ کې سملې چې زه مړ کېږم چې ته تبی ولې نیولې انسان خو دې ته وایي نن انسان را پاسي او د انسان غوښي خوري انسان را پاسي د انسان کور لوټ کوي انسان را پاسي د انسان ځان ضایع کوي ځان لار شي دا بنی آدم هم نه دي بنی آدم څه ته وایي مونږ بنی آدم یو مولانا روم وی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تعالی خدای درکړې چلا دا خپل بندګای لا ستا ژوند د څه لپاره دی چې ته په ژوند کې د خدای بندګي کې زندگی بے بندگی شرمندگی د چا په زندګۍ کې چې د خدای بندګي نه و
د دې سړی نه لوی رسوا او ذلیل د زمانه بل نشته. دا رسوا او یو شرم د زمانه دی چې د چا په ژوند کې د خدای بندګي نه. بیا هر سړی ته ګوره ځان تصبر ګوره هر سړی. اوس منځګزار چې دی هغې خو اولیاء دي صاحب، هغه ډېر لوی خلک منځ نه چې راوځي ته به وایې چې اوس یې ملک ټیپر کړو. دا منځګزار لرې کوه منځ. نلته یو ولی د زمانې میراث تقسیم یې کېده، بزرگ دی، هلکه خویندې میندوی څه ما ته وایي چې خویندې میندې پکې مولانا صاحب چا کړي؟ په پښتو کې لا خور او مور لم څوک کیسه ورکوي، ګیره برګ منځونه خویندې میندې وایي پکې لا چا. داسې مې ورته کته مال خویندې میندې پکې هغه چا کړي دي چې ته چاته سجدې لګې. وایي چې اوښه دومره زبرګان هم نه یو که نه. دا د دې منځګزار والا دا چې لږ ډېر ښه یې امتحان در باندې نه دی. یو پیشو راله یو زبرګ ته ویلې ما توبه کړې ده د هرې ګناه. هغې ویل په آرام کې نه پیشو توبه ویستل. ویلې نه جي زه به تا سره ناست یم. ویل بلکل دې توبه کړې ده؟ ویلې بلکل مې توبه. یو مرید ته ویل ول ورشه چېرته مږه پیدا کړه. مږه مرید یې لاړو یو مږه را پیدا کړه. ویل د دې پیشو دې مخې ته یې پرېږده. خو چې د پیشو مخې ته یې مږه پرېښوه، پیشو پیر په ځای پرېښوه، مږې پسې منډه. چې منډه یې کړه مږه یې راونیوه او ویې خوړه. پیر ورته وایي ما چې تا ته وی چې پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پیښه. پیشو تر هغې پورې زبرګی چې تر څو یې مږه نه یي لیدلي. دا مونږ چې زبرګان یو مونږ مږه نه ده لیدلې. مږه چې مږه وګورو بیا زمونږ زبرګي وګورو. چې مږه وګورو. پروسه کال یو جنازه کې یو ما ته به وی یاره دا مړي پسې اسقاط مات چې دی ښه نه وي او ګناه ده او پلانې دی. ما ته څه وی خوار شي ما خو په ټول عمر کې اسقاط نه دی اخیستی. په ټول عمر کې په ما دې څوک سرسایه ثابت کی، په ما دې څوک اسقاط ثابت کی، په ما دې څوک ختم کې پیسې ثابتې کی. ما ته څه وی نو مړی شو نو هغه دیره کې زموږ اسقاط ویښې دي. نو چې دې بزرګ لی وروړې څه وخت کې دی هغه ورته جیب کې واچولې. چې جیب کې واچولې دم کې واسکټ را داسې زه ورته داسې بل طرف نه راتاو. چې راتاو شم هلکه څنګه چل دی سې درکړه که نه؟ وی ارامي دی په جیب کې په زور را واچولې. دا ټکی مې هغه ته مو کړو. مال پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پیښه. چې رالې نو اوس دا خیال نه کې چې د دې مړي اسقاط به زه څنګه عالمه چې واړه واړه بچي پاتې ښځه یې کونډه شوه یتیمان تې پاتې دي زه به څنګه عالم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې مسلمانی خو پرېږده مونږ انسانان هم نه یو. انسانیت هم راکې نشته ځکه چې یو بل سره مانوس نه یو. زمونږ او د سپو یو مثال دی. سپي یو سپی چې لاره کې ناست دی او بل سپی تېرېږي نو د دې سپي تماشه ته وکړه. دا خو د کلو خلک یې تاسو به بارها لیدلي. سپي خو پېژنئ که نه؟ د
لکه بني آدم توب نه پیژني. سپی وګوره، سپی ناست دی او بل سپی تیریږي، خو چې دا بل سپی ورته داسې وګورو نو دا به م ښه لیدلي. اوس تا ته یې څه ویلي بیختي وځه چې ورته غرېږې؟ ووایي په ایمان مونږ داسې یو که یو سړی په لاره تېرېږي مونږ ورته د سپي غوندې، نو مونږ انسانان هم نه یو. مسلمانی خود در کنار. پیغمبر تاغه ښځه وایي چې زما د دې بچي ما ته ضرورت نشته، دی په خپله روټۍ خوړی شي. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې د خدای بندې ته په دې خپل ایمان کې څومره کامل یې، ځای با بچی تې لرې کوي او بوی ځای سنګسارې کوي. چې رجم لی بوتله، مسله دا ده چې ښځه چې رجم کوي نو نیمه نیمه بیا په ځمکه کې خښه کړي. چې رجم لی بوتله او په کاڼو ویشتل صحابه و شروع کړه، نو یو صحابي دا په دې مخ په کاڼي ویشته، نو دې یو وای اواز وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته په غوسه شو او ورته وفرمایل چې او صحابي زما دې د خدای په ذات قسمی چې د دې ښځې د دې وای ثواب که زما امت له خدای ورکړي نو یو بم جهنم ته لاړ دی. د دې دا وای خدای ته دومره عزیز دی او دا په دې خپل ایمان کې دومره کامله ده. مسلمانان خو هغه چې جرم به وکړو په خپله به راله او د پیغمبر په مخ کې به اقبال جرم وکړو چې ما دا جرم کړی دی، ما له سزا راکوي. نن په پاکستان کې وګوره، شریعت بل نه پاس کیږي او نه د دینه دا امید شته، دې اسمبلی او دې ممبرانو نه دا امید چرته دی چې په ملک کې به شرعي اډیننس پاس شي او شرعي نظام بشي او د ملک فیصلې به په قرآن کیږي. او دا هغه د شیخ چیلی تصور دی. لیکن د شریعت نوم چې څوک والي، تاسو بیا د دې دا بمباري پې ګورئ. ښځې بیلې را ببرې شي، سړي بیل را ببر شي، ممبران بیل را ببر شي. اوس داسې قوم به دې چېرته لیدلی چې کم قوم پیر پګاړه تم بزرگ وای، امزبرگ لکونه مریدانی دي، لکونه. هغه وایي که د شریعت نوم چا واغستو زه به مقابله کوم. قوم په بزرګۍ په دې ملک کې وګوره، آغا خان سر آغا خان چې پاکستان تراشي نو زمونږ د ملک وزیر اعظم او زمونږ د ملک صدر د هغه استقبال ته ایرپورټ ته ورځي. او آغا خان هغه شیعه دی چې آغا خانیان دې په خدایای مني. شکل وګوره، ښځه انګریزه ده، د ده شکل ته وګوره کمپلیټ انګریز دی. دا هم یو مستقله دنیا ستا په دې ملک کې اوسي. دا هم انسانان دوی تم بني آدم وایي خلک. ستا دې ملک له ډېر امدادونه هم ورکوي، اسپتالونه یې جوړ کړه، کویټه کې اسپتال جوړ کړی، کراچۍ کې آغا خان فاؤنډیشن اسپتال جوړ کړی، مونږ پکې علاجونه. دا هم یو مستقله دنیا ستا په دې ملک کې اوسي. قادیانان وګوره، مرزا غلام احمد یو پټواری و د خپل علاقې، دعوی د پیغمبرای وکړه. نن ستا په ملک کې لویه دنیا داغه امتیان دي، لویه دنیا هغه ته پیغمبر وي.
داغه یو کتاب دی کشتی نوح هغه وګورئ درته به دا پته ونه لګي چې دا سړی او که ښځه وه یو مستقله دنیا هغه پسې روان په دې پېښور کې وګوره بعضې ملنګان ګرځي او دا کم څادر یې داسې په اوږاو د ترخ لاندې یې ویستی د اوسپنې چمټه ورسره نو په کوڅه کې आवाज وکړي چې لال شاباس قلندر دې مالک ښځې رامنډه چاله خورې بزرګ را چې ورته داسې وګوري نو ښځې یو بل ته وایي چې خورې سترګې سرې دي سوچه سیر د سیدانو سترګې به سرې سیدان خو د پیغمبر اولاد دی او د پیغمبر سترګې قدرتی تورې وي قدرتی یو ورځ د جمعې ورځ وه په منبر ولاړو صحابو چې داسې ورته وکتل نو د رانجه اچولي نو یو صحابي بې اختیاره شو او आवाज یو کو چې اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر دی قربان تانے محبوبہ د بلا د پاسه د بلا بلا جوړه کړ یو دی اسی سترګي توري دی او یو دی پکې نن لا رانجم اچو سیدان خو او زمون خزه وای چې سترګي سری هغه سترګي په 400 سری کړي او وای دا سوچا سره نو سب عظیم قهر زمون د عمل کخته دی په عظیم قهر عقائد کد دوی ولټه دا پیور مشرکان بدر ثابت شي پیور جدی کې د اسلام بوی نو د دې وجنه عزیزانو دین نه لري اهل دین نه لري اهل دین تسپک ګوري نو خدای بم سپک اور سارا تچاوي مردان کې مولانا احمد سے فیل مال فیل نشو فیل کړو فیل کړو اوس چا فیل کو کم چې پاس شو اچ د چایارو هغه پاس کړو او دا مولا او دا فعل نه ده فعل کړو نو خبره بل ده چې تاسو به انجام ګورئ دا هغه حکمران طبقه چا چې په دې ملک د خپل مفاد د پاره علما فعل کړی دي دې د پاره چې دوی په اسمبلی کې چرته د حق आवाज وکړي دومره پلانینګ صفایي سره لکه چې دی حکومت جوړ کړو دا د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه پورې یو حکومت نه اوس تخت به کم خوا زیب کم صدر غلام اسحاق کا دا پلاننگ جوړولو نو که بنی آدم یې نشي رانیوی نو خدای خو یې رانیوی شي که نه شي رانیوی نواز شریف کا دا پلاننگ جوړولو که بنی آدم یې نشي رانیوی نو خدای خو یې رانیوی شي که دا تیر حکومتونه چې خدای راونی و بیا چا خلاصولی شو خلاصولی شو که زمونږ د صوبې حکومت بزرگان
بنی آدم یې نشي رانیوی نو خدای خو رانیوی شي که نو د خدای د عظیم گرفت انتظار کوئ او په دې منبر که ژوندی او درته به وښیم چې وملیدو چې خدای راونیو نن یې څوک راټینګولی نشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ هر حکومت چې راشي هغه ناکام ولي شي. اوس ته ماته ووایه چې یو حکومت د قومي اسمبلۍ منبر په 12 بجې د ورځې قتل کیږي او آئی جی آئی غوندی حکومت موجود دی او د قومي اسمبلۍ منبر قتل کیږي نو چې د قومي اسمبلۍ د منبر تحفظ نشته نو مونږ به کوم خوازو